نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. نن د جمعیت علماء اسلام ضلع سوات د مجلس عاملې اجلاس وشو. د جمعیت علماء اسلام ضلعي سیکټریټ امانکوټ کې حالیه ورځو کې یو خو پرون سوات کابل کې چې کومه سانحه عظیمه سانحه راغلې ده او دویم چند ورځې مخکې د شنګلې سره تعلق لرونکي چند نوجوانان چې هغې د کوټې په کولیکان کې هغه شهیدان شوي. د جمعیت علماء اسلام مجلس عاملې په دې دواړو سانحو باندې د غم اظهار وکړو او په دې دواړو سانحو کې چې څومره جانونه هغه شهیدان شوي دي، موږ دا دعا کوو چې الله دې د هغې درجات بلند کړي، د هغې شهادت دې الله تعالی قبول کړي او موږ د هغې د کورنو سره په غم درد کې برابر شریک یو. پرون هم چې څنګه سانحه وشوه د جمعیت علماء اسلام کارکنانو ته زموږ دا هدایات و چې تاسو فوراً ورسېږئ، د زخمیانو چې کومې د هغې خدمت وکړئ په هسپتال کې، چاته د وینې ضرورت یې وینه ورکړئ، کوم شهدا دي د هغې د کورنو سره کومک کول غواړي هغه وکړئ. الحمدلله جمعیت علماء اسلام کارکن د خپل روایتو مطابق برپور بغیر د څه اشتهار نه، بغیر د څه سیاسي سکورینګ نه، هغې کې باقاعده حصه اخیستلې ده او خپله ذمهداري ګڼلې ده او مزید به هم جمعیت علماء اسلام په داسې مشکل حالاتو کې د خپل قوم سره ولاړ وي. باقي پاتې د سوات چې دی دا د ټول ملک خیبر پښتونخوا او د سوات د عوامو چې کوم دی نو اولین ترجیح ده چې تر څو پورې امن نه وي نو زموږ معیشت نشي ټیک کېدلی، چې امن نه وي نو موږ ترقي نشو کولی، امن نه وي نو موږ د نوجوان نسل چې دی نو هغه مستقبل چې دی نو هغه تاریک دی. لہذا امن موږ ته پکار دی. د بدامنۍ بنیادي وجه دا ده چې په دې وخت کې کوم صوبایي حکومت دی او مرکزي حکومت دی، دواړه حکومتونه چې دي هغې د خپل ذمهدارۍ سر ته نه رسوي. د هغې د ناکامه او د غلطو پالیسیو د وجې نه نن ټول ملک د بدامنۍ شکار دی. د سوات امن یو ځل بیا چې کوم دی نو هغه خرابېدو طرف ته روان دی. موږ پرزور مطالبه د صوبایي حکومت نه او د مرکزي حکومت نه کوو چې هغې په خپلو پالیسیو باندې نظر ثاني وکړي. دې سره سره جمعیت علماء اسلام ضلع سوات د شنګلې چې کوم شهدا دي د حکومت نه پرزور دا مطالبه کوي چې د هغې شهداو د هغې د خاندانونو سره د مالي تعاون وکړي او یقینا چې داسې حادثات چې راځي د الله د طرف نه وي، لیکن په داسې حادثاتو کې د یو زنده قوم او د یو کامیاب حکومت او ریاست ذمهداري دا وي چې هغه د خپل متاثره قوم سره او د متاثره خاندانونو سره چې کوم دی نو ودرېږي او په دغې غم کې چې کوم دی نو هغه غم په هغې باندې سپک کړي. یقینا په دغې حوالې سره زموږ حکومت چې دی هغې ډېر د بې حسۍ چې کوم دی نه اظهار کړی دی. هغه لاشونه چې د کوټې نه راوړلې شوي دي، څومره په مشکل باندې هغه لاشونه هغو راوړي دي او څومره هغې په لارې په عذاب شوي دي، د هغې بنیادي وجه دا وه چې حکومت څه قسمه تعاون د هغې سره نه دی کړی. نو موږ پر زور مطالبه کوو چې حکومت دې فوراً د هغې د خاندانونو سره مالي تعاون وکړي او په دغه دک او درد کې چې کوم دی نو د هغې سره شریک شي.